نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې امت باندې ډیر زیات شفیق مهربان ډیر زیات مهربان او شفیق حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ ته کله کله واعظ کو روزانه به نه کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ ته کله کله بیان کولو هر ټیم به واعظ او نصیحت نه کولو په دې وجه باندې چې اصل نه هر وخت واعظ او نصیحت کوم په دې صحابه باندې ګران پریوزي د صحابه په دې باندې خفشي حالانکه صحابه داسې نو صحابه نه وکیدل خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفیق دومره چې د صحابه کرامو باندې نظر به کولو چې اصل نه هر ټیم واعظ کوم نصیحت کوم د صحابه کرام تنگ نشي روایت کې راځي حضرت انس رضی الله عنه فرمایي وزه په راغلم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شپې تهجد مونږ ته ولاړو زه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې ودرېدم و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام محسوس کړه چې ما په شاته څوک ولاړ دي نو خپل مونږ رالن کو حالانکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وګد رکعتونه کول خو په دې وجه باندې رالن کو مونږ چې اصل نه د زما په شاته کوم کس ولاړ دي تکلیف ورته ورسي شفیق ډیر زیاتو روایت کې راځي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچ کله مونږ ته ولاړو هغه وخت کې بسنانم جمعه تراتلی مزله هغه وخت کې با زنانم جمعه ته مونږ راتلی نو بعض وخت کو ماشوم په جړا شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغه ماشوم د جړا د وجه نه مونږ رالن کو چې دا زنانه د مونږ وکي او دا ماشوم کلار کی روایت کې راځي و چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لار باندې روانو نو ماشومان بلوبې کولې نو ماشومان سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاسم ملاو کو په ماشومان باندې به سلام هم کولو او داغي په سر باندې به لاسم راخ کو او کله کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ماشومان په منځ کې مقابله وکړه چې شابه څوک به تیز منډه وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې امت باندې ډیر زیات شفیق او مهربانو